واذ قلنا او یاد کا هغه وخت چې موږ او فرمایل للملائکه فرشتو ته اسجدوا ته سجده وکړه لآدم علیه السلام ته فسجدون د ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس شیطان سجده ونه کړله. نو ګوره دلته کې د آیات ته ظاهر نه دا خبره معلومیږي چې الله پاک جل جلاله حکم صرف فرشتو ته کړی شیطان ته نه کړی. نو بیا الله پاک جل جلاله ولې دا شیطان چې کوم دی ورټو دی د کافرانو نشو سجده خو الله پاک فرشتو ته حکم کړو شیطان ته ظاهر آیات نه دسی معلومیږي چې الله پاک حکم صرف فرشتو ته کړو للملائکه دی فرشتو ته اسجدوا ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته سجدون دی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان سجده ونه کړله. نو دا خو ټیک ته چې د دې آیات نه په ظاهره دا معلومیږي خو دا حکم په دغه ټیم کې الله پاک جل جلاله ټول ذوی العقول ته کړو. ذوی العقول کم چې د عقل خاوندان دي غدری دي انسانان دي پیریان دي او ملایکی دي. نو الله پاک دغه ټیم کې حکم یوازې فرشتو ته نه کړی بلکې څومره چې د عقل خاوندانو د ټولو ته چې کوم دی حکم وکړ تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. ځکه ډومبۍ آیاتونو کې تیر شو چې الله پاک جل جلاله امتحان واغستو د فرشتو نه او د حضرت آدم علیه السلام نه. نو آدم علیه السلام په امتحان کې پاس شو غنمونه ته آدم علیه السلام وی او فرشتو غنمونه اونوي. نو فرشتو ته الله پاک ډومبۍ ویلو چې زه پوهیږم او رستنی آیاتونو کې الله پاک انسان ته چې انسان ته ګورم نه پوهیږي صرف الله پاک پوهیږي. نو دلته کې الله پاک حکم ټول ذوی العقول ته کړو کوم چې د عقل خاوندانو چې هغه فرشتې وي او جنات یعنی پیریانو شیطانانو دې ټولو ته الله پاک حکم کړو چې تاسو چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو دې ټولو ته الله حکم کړو. فرشتې دلته کې ولې ذکر کړي فرشتې د جناتو نه ډېرې اعلی دي ډېرې بره دي درجه ډېره زیاته اوچته نه. نو چې فرشتو ته حکم وو چې هغه اوچتې درجې والدي چې ته حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه د تعظیم د وجې نه. دا سجده تعظیمي و د عبادت دپاره نه وه دا د تعظیم دپاره و د عزت دپاره وه. نو ته دته سجده وکړه چې د فضیلت نور اوچت شي او خلکو ته دا پته ولګي چې آدم علیه السلام له الله فضیلت په فرشتو باندې هم ورکړی دی او په جناتو باندې هم ورکړی دی. نو چې فرشتې عزتمن مخلوق دي چې هغې ته وي تاسو سجده وکړئ. نو دلته کې حکم یوازې فرشتو ته نه خو د فرشتو ذکر یې په دې وجه وکړو چې دا د ټولو نه اعلی قسم دی د فرشتې د ټولو نه اوچتې درجې والي دي چې هغې ته الله حکم وکړو نو جناتو ته په طریقې اولا باندې وو. خو دلته صرف ذکر د فرشتو کو حالانکه د نورو آیاتونو نه معلومیږي چې الله پاک جلوه شیطان ته حکم کړو. شیطان ته الله فرمایل یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذا امرتک. الله تو فرمایل ای ابلیسا تا ته چې ما حکم وکړو تا ولې سجده ونه کړله. شیطان ولا جواب ورکو انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. شیطان ورته وی الله پاکا ما ځکه سجده ونه کړله خو چې د الله پاک دی شیطان ته حکم نه وکړي ته وی چې الله ته خو ما ته حکم نه وکړي خو دا ورته سو وی دا ورته الله پاکا انا خیر منه زه د آدم علیه السلام نه اعلی یم اوچت یم بهتر یم خلقتني من نار وخلقته من طين. زه د اور نه پیدا یم او د اور خاصیت دا دی چې دا په بره باندې ځي او هغه ته د خټې نه پیدا کړل دی. خټې یو معمولي غونده کیسیز د خلک د خپو د لاندې کي نو هغه زما نه ډېر زیات کمزوری دی نو زه د هغه نه ډېر بهتر یم زه ولې هغه ته چې کوم دی سجده وکړم. د شیطان دا جواب الله پاک ته ورکړی دی چې الله پاکه انسان ته د خټې نه پیدا کړل دی آدم علیه السلام او زه د اور نه پیدا کړی یم او دویمه خبره دا چې زه د ده نه ډېر مخکې پیدا شوم دی زما نه ډېر وروستو پیدا شوی دی نو زه د ده نه بهتر یم لحاظه د ده چې کوم دی سجده دا نه کوم. نو ده سجده ونه کړله شیطان د سجده ونه کړله الله پاک د خپل دربار نه راوشړو او تر قیامته پورې به چې کوم په ده باندې لعنت الله پاک ورېږي. حالانکه دې شیطان دومره عبادت کړی دی د الله پاک چې کله د آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې په دې ځمکه باندې جنات آباد نو دا ابلیس هم په دې جناتو کې و دیم د جناتو د قسم نه دی نو ده به ډېر زیات عبادت کو او د نورو چې کوم دی ډېر زیات خونریزي شروع کړه قتل او غارت یې شروع کړو. الله پاک جل جلاله فرشتې راولېږلې او دا جنات څومره پیریان شو د څه د الله په حکم سره قتل کړل او څه چې کوم دی سمندر ته څه چې کوم دی جزیرو ته ځنګلونو ته دې ته یې وویشتل مغز مکه ته چې کوم دی خالي کړل دې پکې پاتې شو. فرشتو الله ته عرض وکړ الله پاک دا خو ډېر نیک دی دا شیطان دا ابلیس دا ډېر زیات نیک دی ډېر زیات عبادت کوي نو دې د خپل عبادت په وجه د دومره عبادت ته الله کړی دی. بعضې کسان وایي چې 60,000 کاله د عبادت کړلی بعضې وایي 6 لکه کاله د عبادت کړلی
زمکه کې یو لیش زمکه داسې نشته چې په هغه باندې شیطان سجده نه لګولې د ابلیس او د به طاووس الملائکه وي د فرشتو طاووس څنګه چې په دې مرغو کې طاووس ډیر ښایسته وي دک شان دته به د ملائکو طاووس وي دومره عبادت د الله کړی دی او دومره اطاعت الله د چې کوم دی کړی دی ځکه پښتو یو شاعر وی شپږ لکه کلونه عزازیل په طاعت تیر کړل او اونخت لکه خر اخر د قبر په چخړه کې شپږ لکه په طاعت الله باندې تیر کړل د نوم پاسمانونو کې عزازیل به دته وي نو د شپږ لکه کلونه د الله په اطاعت کې تیر کړل خو اخره کې په ځل کې تکبر پیدا شو او تکبر یې څه د وجې پیدا شو د به د عبادت کو په یو مخه باندې خو د په ځل کې دا خیال چې الله پاک په د ځمکې د خلافت دا الله مال راکړي نو الته الله پاک جل جلاله انسان پیدا کو آدم علیه السلام او علم دا حضرت آدم علیه السلام سره ډیرو ځکه فرشتو هم الله علم ورکړي خو کم او جناتو ته الله ډیر معمولی علم ورکړي او آدم علیه السلام ته الله پاک د فرشتو غ علم ورکړي د جناتو غ علم ورته ورکړي او ته الله پاک جل جلاله نور علم ورکړي د دې وجنه تفسیری کمالین د جلالین شرح د غی لیکلی دي چې د خلافت دارومدار دا په علم باندې دی په عمل باندې نه دی د خلافت دارومدار دا په علم باندې دی په عمل باندې چې سړي سره څومره زیات علم دی د ځمکې د خلافت حقدار دی چې د بادشاہي بعضې کمکلان وي د نیکانو ته ساجت دی دې کار خو د جومات سره دی دی ولې سیاست کوي حالانکه دا ګمراهۍ طرف ته دا کس دی بوزي نبی علیه السلام فرمایي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون نبی اسلام فرمایي د بنی اسرائیل سیاست او مشري دا به د بنی اسرائیل انبیاء کوله چې کله به یو پیغمبر وفات شو بل به راغی هغه به د هغې مشري کوله او نبی علیه السلام فرمایي زما نه پس بل پیغمبر نشته دی نو زما نه وروستو به زما د نه وروستو چې کوم دی سیاست او مشري دا به زما خلفا کوي او بیا نبی علیه السلام هم فرمایي فیکثرون او زما خلفا چې کوم دي خلیفګان دا ډیر زیات دي نو الله پاک جل جلاله علم حضرت آدم علیه السلام ته د فرشتو او د جناتو نه علاوه نورم علم ورکړو څومره علم چې فرشتو سره دغه ولم ورکړو څومره علم چې د جناتو سره هغه ولم ورکړو او الله نور علم ورکړو د دې وجه نه الله پاک جل جلاله هغه د خلافت حقدار وګرځو خلافت هغه ته ورکړو نو شیطان په دې باندې بے سره شو چې ما دا دوره لوی عبادت کړې دی پس مګه کې نور زما مرګري شي غیبه خونریزي کوله او غیبه قتل او غارت کو او ما دومره وخت عبادت وکړو پس مګه کې او بیا مې دومره عبادت وکړو چې الله اسمانون ته راوخی جوړ د فرشتو په منځ کې پاتې کېدم او بیا مې الته دومره وخت عبادت وکړو او مشری چې کوم دی آدم علیه السلام لورکړه نو دا بوغه زوم د پسړه کې چې کوم دی پیدا شو پلیز د چې کوم دی سجده اون کړل تعظیمی سجده د اون کړل اوس تعظیمی سجده دا په نور امتونو کې جایز و خو نبی علیه السلام په امت کې دا سجده چې کوم دی ناجایز شو او د دې په ځای باندې سلام راغی دا په نور امتونو کې د سی ولا څنګه چې موږ سلام کو یا یو مشر راشي موږ ورته پاسو یا یو مشر لمون لاس خپل کو دا سجده دی د کشن حیثیت چې کوم په نور امتونو کې او نبی علیه السلام فرمایي سجده د الله پاک نه علاوه بل چاته جایز دی نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجده کوي نو سجده په هغه نور امتونو کې جایز وه او په دې امت کې جایز نه ده